بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء فعليها 3 دراهم. وليس مسألة دخل عشرو دا تعریف مر لکڑیو او بے داغی تا احکامات پندشفق بیان شویو. بے دخل عی کی چکم عیوز بی داغی دا احکامات مثلا شروع کڑیو قائدم بیان کڑیو کمشی چی مہر جوڑے دلیشی اغا خلع کی وزم جوڑے دلیشی نداغی نوسیو مسئلہ بیانی. یو سڑی خزی تویل یوی خزی خپل خاون تویل زما بدی لاس کی چکم دراهم دی اغی پایواز کې تما سره خلع وکا. خزی سړی ورته ویل ټیک ده بس صدر سره ومیکړه. خزی چې لاس کولاو کولاس کې څم نو څه حکم دار چې 3 دراهم په خزه لازم دي دا به خاون لور کوي. وجه وایو ګوري ولو قالت کچری خزی ویل خاون تخالعنی ما سره خلع وکا علامه هغه پیسو په وس کې پیدي چې زما بلاس کې من دغه پیسو بیان کې من دراهم او من الدراهم ففعل سړی وکړه فلم يكن في هذه شيء د خزي بلاس کې شنو نو سړی له پکار و چې خزي له مخ سره بلاس کې څور کړي فعليها 3 دراهم نو بس په دې خزه باندې 3 دراهم دا لازم شو. وجه څه مولوی صاحب خزي جمع ذکر کړی دا صيغه د جمع دراهم او د جمع کم از کم افراد څومره 3 دراهم دا اقل متيقن وین دا خو پرال کا لأن سمت الجماع خزي مسمى کړي د جمع واقل 3 اقل جمع 3 اعتراض برګوري لکه دل خو دې سی ویلی کنه من دراهم من خود بار د تبعیض راځي بعضی د دراهم دا معنا شول نو بعضی د 3 دراهم خود وو یو وی تدری ولې لازمه نرسی به جواب داري بيدل تمین د بار د تبعیض نه دی د بار د سلی دی د بار د بیان دی. من د بار د بیان موږ ته منحو کې وایو دی وای د بار د سلی دی په خبره باندې پوه شولې موږ به څنګه معلومو چې دا من د بار د بیان دی او من د بار د تبعیض دی چې موږ دلته مراتبه ته ولګي چې د بار د بیان دی. نو جواب دادی مولوی صاحب کله چې د من غیر کلام کې خلل راتللو من د بار د بیان وی او کده من په ساقط دلو باندې په کلام کې فرق نه راتللو به من د بار د تبعیض وی او دلته خلل راځي نو د چا د بار شو د بیان او د سلی د بار شو. او تو ګورئ وکلمه من ها هنا دلته لسلتی د بیان د بار ده دون التبعیض د بار نه ده لأن الكلام چې یختل بدونه هغه کې خلل پیدا کیږي بغیر د من لکه دلته وس ک من ورسونه وایو خالی ان علامه فی یدی دراهم نو مولوی سے په بیان دلته دراهم اصل کې د ما بیان کوي او بیان کې به خلل پیدا شي ځکه بیان د من غیر نه کیږي. نو وین اختلعت على عبد الله اب خبر ګورېږي خاون ته ویل چې خلع را سره وکا او زما غلام دی ابل لدر کما کنه وس کی خاون ول ټیک د غلام دی چیرته دی هغه تختیدل دی کنه بزان لرانی سا دلته حکم دار مولوی صاحب خزه ورته وی ګوره زب بری مزل د غلام ذمہوار بنې مزان له بسرانی سا نو حکم دار ټیک د خل او شوله خو دا خبره د خزي چې زب بری ما خپل غلام رانی صدای غلطه ده غلام بارانی سی او به خاون تصفادي کني قیمت به ول به ور کوي ګوره یو دا وین اختلاط کچری خلو کی علی عبدن په غلام باندې لها چې د خزي غلام یا بقین دا سه غلام چې تخدیدل دي علی انها بریه دام پکې وی ګوره خاوند د ګوره زب بری من زمانه د زمان د غلام نه کار دی خپل له نو حکم و اور علم تبر ان بری کیږي چې نه بری کیږي نو بیا نتیجه والیا بری خزوانی تسلیم ده نه غلام ده ان قدرت کچری قادر شي غلام براولي خاوند به حواله کی او که قادر نشي به وڅ کوي قیمت به ورکی نو زمان دی کنه نو قیمتم زمانی خدای چې عین ادای او قیمتي قضایی موږ حصول کې ویلی کا او تسلیم د قیمت بکې ان اجازت وجه سره مولوی شه به داخل عقد معاوضه دکا دا سره او عقد معاوضه تقاضا کوي چې وز سالم وي د عیوبنا خلع عقد معاوضه صغرا او عقد معاوضه بدس عیوبنا خالی ویدای کبرا ده لہذا دا عقد معاوضه خلع
دا بم د عیوبنا یعنی داسې غلام چې هغه تختیدون کې د خویب د دینه بخالی وګورئ ځکه دا عقد معاوضه ده فیقتضي تقاضا کوي سلامت د عوض و اشتراط البراءت چې ده کنه په خله کې دا شرط فاسد ده او شرط فاسد د خپل فاسدي خله ورسره نه فاسديږي کا خلع هغه عقد دی چې په شروط فاسده و باندې نه فاسديږي وجه مول ویلی و کم وقود په شروط فاسده و نه فاسديږي لگا کم چې شرط پورې معلق کېدل صحیح وي نو ویلی هدايه کې کفالت کې بيو کې نو کم شرط پورې معلق کل صحیح دي هغه تعین وکړ دي دا بل سوال شو هغه جواب دا کوم چې اسقاطات نه هغه شرط پورې معلق کول صحیح په شرط فاسد معنی نه فاسد دم د اسقاطات نه ده کنه دا خو طلاق دی خلا سره د قاون ملک دا ساقطيږي اوري و اشتراط البراءت چریان هو د عوض نه دا شرط فاسد دی فیبطل شرط بد خپل باطل شي الا ان الخلع شدا لا يبطل بالشروط الفاسده وعلى هذا النکاح دغه شان نکام دا خاون خزي ته وای خزي مہر کې بدل غلام در کم ما سه غلام دې کم دی وای عابقن تختیدل چې دغه غلام او زب غوري بریم ځان لبه غلام رني څخه خزي ته وای نکاح صحیح ده په شروط فاسده نو فاسدي کې او د خبر د سری دا خبره چې دغه غلام او غزان لرني صدا غلطه را ک غلام باندې قادر شو خزه د بوس پری کني څه ورکه قیمت وګوره واذا قالت طلقني ثلاثا ب1000 فطلقها واحده فعليها ثلث الالف الاكبر غرين ته اسانه مسلې دي خاون ته ویلا زر روپۍ بدر کم طلاق را لراکا طلاق بالمال له خاون ورله یو طلاق ورکونه وس بس کی به وره خاون دی ویل درې طلاق راکا پایوز زر روپو کی څه چلې نه راځي بس غلې کینه ما ته ګورې لکه خاون دی ویل ګور اسیو شم لس پیری ویل اساس د لکشن نقصان د وجه نه خدای خو مغر کوي غر شي تکلیف را لبیل را کوي شی لا بار بار بیل دا خبرې به کې بیل را لي او وخت بیت لاړې ګډ وډ شو خاون ته ویل درې طلاق راکا د 0 روپو په واس کې خاون ولا فقط یو طلاق ورکون حکم دار بس د 0 روپو کې می درې مې صدا عقبه خزه ورکی خاون لا پوه شوي به څومره اسانه مسله ده واذا قالت کله چې خزي ویل طلقني ما ته طلاق راکا سلاسندري ب1000 په وز 0 روپو کې فطلقها ولا طلاق ورک واحده یو فعليها بدي خزه باندې سلسل البلازم 333 روپۍ وجه سره مولي سب شکل درې په زرو دي نو بس یو په 333 شنو قانون دا دی اصل کې دا قانون زکه اصل له چې عوض چی دا د معاوض په اجزا باندې تقسیمیږي یاد ساتي ښا مبیا دی واغسل من غنم دی من کیلو سیر کیلو کې سو پاوي څلور کنه نو کیلو غنم دی واغسل په 400 روپۍ نو پاو په 100 روپۍ شو پساو شو تقسیمیږي واورا لانها خزه چې د لمه طلبت الثلاثه هر کله چې درې طلاق مطالبه وکړه ب 100 روپۍ نو ګویا چې فقط طلبت مطالبه وکړه د هر واحد د طلاق به ثلث الباندي وهذا وجه ب1000 کې با چې د پیوز داخله ده ب1000 پیوز د 0 او عوض کې مدر تقیسه وکړه د معوض پاجزاو باندې تقسیمیږي وهذا لان حرف الباچره تصحب الاعواذ دا عوضونو سره ملګری وي ول عوض شری دي کې قانون داده انقسم تقسیمیږي په معوض باندې طلاق به هر حال باین وي ځکه طلاق بالمال باین وي پرونی درس کې ویلو کنه طلاق بالمال څه وي والطلاق باين لوجوب المال ځکه مال به کې واجب شوه وان قالت طلقني ثلاثا على 1000 فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة رحمه الله ويملك الرجعة وقال هي واحدة باينة بثلث الألف الأكبر وګورئ عربي دغه اول ویلی درې طلاق راک خوانا ب1000 وسوي درې طلاق راک راته على 1000 با پسې څه ویلو على بخه مقه مسله ده خاون ورته یو طلاق ورکو اوس به حکم امام سے وای یو طلاق واقع شو رجعي واقع شو رجوع کوم کول شي په خزه باندې یو روپیم نه لازم طلاق بالمال نه دینو سری الفاظ طلاق ورکړي وس کې مال امرانه لینو بس رجی شو
صاحبین وای نه چې دلته هم خزه باندې درې مېسه د زر لازم شول نو طلاق کم یو شو بالمال شو بالمال او بالمال باینی او په خزه باندې درې مېسه د روپو هم څه شولا لنډه دا د امام سے وای درې مېسه د روپو په خزه نه د لازمه طلاق رجی دی صاحبین وای جی درې مېسه د روپو لازمه ده طلاق باین دی اصل کې پیسې لازمي دي کنه دي طلاق تعلق دغه سره دی د باین او رجی ګوري وإن قالت طلقني طلاق را کماتا ثلاثا على 1000 فطلقها واحدة فلا شيء هیڅ شی نه دی لازم علیها خزبان دی امام صاحب رحم الله فرمایي ويملك الرجعه نو بدل د خسری الفاظ شو عوض کې مال هم نشتا نو رجعت مالک بم وقال صاحبين فرمایي هي واحده باینه دا یو طلاق بثلث البانی بوي دلیل ووري چې صاحبین وای کنا ابيع ب1000 او على 1000 دوړ یو حکم دی ولی څنګه چې په عوض باندې با داخليږي د غشن په عوض باندې علام داخليږي د با په معنی باندې دوړ یو شې شونو لکه تا ته وسلې وای احمل هذا الطعام بدرهم دا طعام را لاغه پوری بدرهم معنی په عوض یو درهم کې ویسا او ګرځي وای احمل هذا الطعام على درهم نو دلته دغه معنا د چې یو درهم په عوض کړه ویسا نو بدرهم او على درهم دغه نذیر کې دواړه یو شی دي کنه دلته بم به 1000 نو على 1000 دواړه یو شان وی یو تو غره لأن كلمه تعالى چې دا بمنزله البارزي في المعوضات کې حتى ان قولهم دا قول یو سړي قول د عربو چې وی احمل هذا الطعام بدرهم او بل احمل هذا الطعام على درهم سواء تاسي پیږي کنه به خو به آسان دي امام سے ورته وی برګوري جی وی اعلی خاصل کې د بار د شرط راځي ښه شرط اعلی د بار حقیقت کې د لزوم راځي او شرط جزاء سره لازم وي نو هغه سره مناسبت دي نو اعلی د بار د چای شرط نو د دې کلام مطلب دا دی د خزه خاوند وی طلقني ثلاثا برګوري درې طلاق راکا علی 1000 پدې شرط باندې چې 1000 روپۍ بدر کوم یعنی د سی راولټه که مزیدار بشي د 1000 روپۍ زدر کوم پدې شرط باندې چې ته طلاق راکې پوهیږي کنه به خدای غشان به ډېر مزهونه کی ما غشانې جوړ کړي ورته وای چې زر بدې شرط 1000 روپۍ به پمایي صحیح ده 1000 روپۍ به پما باندې لازمي شرط بدای چې درې طلاق ورکه اوس خاوند را باسي دلو څو طلاق ورکړ یو شرط موجود شو 1000 روپۍ لازم نه شولې وسم قانون کو سی ورته ویلو 1000 روپۍ را باندې لازمي په دې شرط چې درې طلاق راکې او خاوند ول څو ورکړه یو شرط موجود شو چې نه دې 1000 روپۍ لازم شوي جزا نه لازميږي شرط نه دی موجود او طلاق به واقع شي وته وګورئ ولو امام سے وی ان کلمه تعالی چې د شرط بار راضی قال الله تعالی یبایعنک علی الله یشرکن بالله شیئا دا خزی رغلی تا سره بیعت کوي بدی بیعت در سره کوي بدی چې دی بشرک د الله سره نه کوي یو شیم دا دغه آیات کې مالا په معنا د شرط استعمال شوی دی ومن قال لامراته او بل اور بل دلیل امام سے وی یسری خپل خزی ته ویلې انت طالق على ان تدخل الدار طلاقي على ان تدخل الدار دل تعالی په معنا د شرط دی بدی شرط چې د کور وزي پته ولګي د لاله د چا د باري کان شرطن دا شرط دی وهذا وسوال دار قریب چې د اعلی د بار د شرط ولی هم شروع کې ویلی وصل کې اعلی راځي د بار د لزوم او شرط هم لازم وي د چا سره جزاء سره ګوري وهذا وجد دا شرط بار ذکر راځي لانه د حرف اعلی چې دی لزوم د بار وی حقیقت کې واستویراو به مجازن خصل شوی د شرط بار مناسبت اشتره شرط او د لزوم لانه شرط له لازم الجزاء سره لازمي کنه و اذا كان للشرط هر کله چې شرط بار شوس بار ګوري توجه قاعده مولوی صاحب جزاء د مشروط پاجزاونه تقسیمیږي مخکم څه ویلی عوض د معوض پاجزاو تقسیمیږي دلته څه وایو جزاء د شرط په اجزاو باندې چې خزي ته وای کور ته داخله شولې د بدري کانی طلاق نه چې لګ ور داخله شوه یو طلاق به چې لګ نور ور داخله شوه بل طلاق به چې لګ نور ور داخله شوه بل وای دا څه کیسه نشته لري
چې یو طلاق دی راکړو نو بس 3 مېسه د زرو بشي او که 2 دی راکړل نو 2 یې بشي او که 3 دی راکړل پوره زر بشي دا کیسې نشته لري جزاء د شرط په اجزاو معنی ولی نه تقسیمیږي وسوال دار ځکه چې جزاء له موجودیږي چې شرط موجود شي او شرط له موجودیږي چې مکمل موجود شي نه چې شرط لګي سم موجود شي نو شرط نه موجود جزاء څنګه راولو نه ټول راوستي شو او نه بازي راوستي شو کنه نه پیږي به لګا کوم ځای ته ورسېدم واذا كان للشرط کله چې دا د بار د شرط شلو نو سو قاعده کلیه فالمشروط لا يتوزع دانش تقسیم دی له اجزاء الشرط ما جزاء یاد کړي و خو جزاء مشروطی کنه یار فالمشروط جزاء چې دا لا يتوزع دانش تقسیم دی لا يتوزع ټکیږي نه تقسیمیږي على اجزاء الشرط باندې بخلاف الباء ځکه هغه د شرط د پاره نه و چا د پاره و عوض د پاره لانه للعوض على ما مر ذاتير شو واذا لم يجب المال کله چې مال واجب نشو کنه مال واجب نشو نو خالص سری لفظ پاتې شو د طلاق سری لفظ سره کم طلاق واقع کیږي ته خدای رسوري کنه هر ورځ یوري کنه کله کله فریدي نور ګوره ډنګي قصه فته یاد ده وګوره واذا لم يجب المال کله چې مال واجب نشو نو کنه مبتدا دا نه کلام شو ګوي د سی وته ویل انت طالق فوقات طلاق ويملك الرجعه طلاق بواقع شي واقع کو کنه ځکه بواقع شي رجعت مالک بذکی صریح لفظ دے طلاق رجی دے ولو قال زوجة طلق نفسك 3 ب1000 اول 1000 فطلقت نفسها واحده لم يقع شيء لک برو ګوري شعر الټه کوي خون ورته ویل ځان له طلاق ورکا ب1000 پزرو یا ځان له طلاق ورکا على 1000 دلته ب1000 او على 1000 بشریک یو حکم دی لغوک شي د څنګه خزي ځان له یو طلاق سبه می صحیح ونه ویلو خاون خزي ته ویل ځان له 3 طلاق ورکړه ټکه می پکې نه ویلې ب1000 یا على 1000 اوروس خزي ځان له فقط یو طلاق ورکو نو حکم داده په خزي یو روپۍ نه لازميږي خو طلاق هم نه واقع کیږي نه رسېبي وته ګوره ولو قال الزوج طلق نفسك 3 ب1000 او على 1000 فطلقت نفسها واحده لم يقع شيء تاول یار لکبر وګورئ زکه که خزان له یو طلاق ورکی او نیمه 3 مې سره پیسو منګ لازم کو نو خزه به باین شي کنه طلاق بالمال له او په 0 روپو نه په 333 به باین شي الان کې خاون ویلو باین کوم ته خو غره په 0 باندې چې زر راکاله دی باین کوم نظر خزي ورکړه ولی خزي ځان له ورکو نظر نه لازمي زر نه لازمي نو طلاق هم نه واقع کیږي خاون خو بده نه دی راځي چې خزه درانه جدا شي او ما ته 0 روپۍ ملاو نشي نه نه الله جدا کیږي پوره زر ملاو شي ته به چې خیر ده کنه خو درې طلاق نه یو واقع کیږي نه په یوم ته جدا کیږي کنه دا خو طلاق بالمال له اورا لان الزوج ما رضي ندي راضي بالبينونه چې خزه جدا شي الا ليسلم الالف مگر دا چې دته سالم باندې 0 روپۍ ټول بټولا او دلته 0 روپۍ باندې شي ندي معنا دا ده چې په دې شرط باندې ته طلاق چې ما ته 0 روپۍ سالم باندې شي نو شرط موجود نشو طلاق هم نشته بخلاف قولها دي قول چې طلقني 3 خزي ورته ویلو مخکې مسله یادې او به خاون یو ورکو الته ولي سيو ځکه چې خزه په دې راضي و چې په 0 دران په 0 می جدا کنو په دې په طریقه ولا راضي ده چې په 333 می جدا کی خو نه درنکو الته چې خاون یو ورکړو صحیح وکنه ولی په دریو باندې باینه کېدله په یوم باینه کیږي او په یو کې 333 روپۍ راتلې په 0 کې په دریو کې زر راتللې نو چې خزه په دې راضي ده چې زه جدا شوم د خاون نه بزرو په دې په طریقه ولا راضي چې جدا شوم ته په 333 کنه نه پیږي لکه یار کوم دې بخلاف قولها طلقني 3 ب1000 لان اخذ جدا لما رضيت بالبينونه ب1000 هر کله چې راضي و چې زه د خاون نه جدا شم بزرو كانت ببعضها ارضا دا په بعضي الباندي په 333 باندې به خراجي وي ولو قال انت طالق على 1000 فقبلت طلقت عليها ال1000 وهو كقول انت طالق ب1000 لكبر غوريجي یو سری خزه ته ویل انت طالق طول برغوري تطلاقي على 1000 تطلاقي على 1000 خزي ویل ما تقبل ده بس حکم دار په خزي به 0 روپۍ لازمي شي طلاق بم واقع شي سمې پرې خونه خودل کنه
ورسېدلې به وته وګوره ولو قال كشري خاون والخزيت انت طالق على 1000 فقبلت خزي قبول کړل وطلقت كذب طلاق شي وعليها 1000 ضربا بالعظيم شي دا بداسي شي لك ب1000 بشان وهو كقوله انت طالق ب1000 برغوري ټول انت طالق ب1000 او على 1000 خي خزه قبل دل دا ضروري خزه قبول کی دا ضروري دا که قبول نه کی نو طلاق نه واقع کیږي وجه څه مولوی سم ک ب1000 شنو الب عوض عوض چې مقابل نه قبول کړي ته اغل نو دا عقد لازميږي زه دا کتاب در خرڅومه ب 1000 روپۍ چې دا قبول کیاله به عقد به وشي او کني قبول نه کینو نه کیږي کنه او دا غشن على 1000 کې شرط د پاره ده یعنی ته طلاق یې په دې شرط چې ته 1000 روپۍ بزان باندې قبول کی دلتم داغه قبل دو پوری موقوف یو کم پیږي به وګوره ولا بد من القبول في الوجهين فعلوا بعد والو کی لان ما قوله ب1000 الذي ما نصدا بعوض 1000 يجب لي چا واجبيږي ما د بار بتا او مان د دې قول چالا 1000 ندي سمانا على شرط 1000 پدې شرط 1000 روپۍ يكون لي عليك لنډه دا د ول عوض چې لا يجب بدون قبوله دا خبره مې ټوله کړې ده نو ما خو د وای خبره چې وشي سره کې ترجمه نه کوي پیږي کله چې نه زینې لټوان به وای ترجمه نه کوي پکې دا خاصان دی اوس دې په ترجمه څه کې د اوسه ما دی ویلو پړاوي ویل جی ول ترجمه پکې کوانو ول دا خوانه کې به در باندې خلک اعتراض کوي جوړ ترجمه نه کوي ورک شماله خدای غر کته پړاوي او ته ترجمه پسې وسم ګرځي اوس دې ترجمه ته څه ضرورت دی ول عوض لا يجب بدون قبوله عوض نه قبلي کې بغیر د قبلي دلو ناراضي دغه به ومنونو والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده او شرط کوم دا قانون دی معلق بشرط ترغی نه موجودي کې ترڅو چې شرط نه موجود شوی نو قبل ودل شرط چې غني راغلي هغه پر طلاقم والطلاق باين لما قلنا طلاق بهنا الباين ده ځکه بالمال لكن يار محکم ویلو ولو قال لامرأة انت طالق وعليك 1000 فقبلت او قال لعبدي انت حر وعليك 1000 فقبل اتق العبد وطلقت المرأة ولا شيء عليه ما عند ابي حنيفه رحمه الله وكذا اذا لم يقبل ما تجلك بروغوري کنا نو خبر به الله پاک اسانه کی یو سری خزه ته ویل تا د عربی خبرې دي ښا اوسو کومنګا پښتو کې خدای خبر شکه مخه ترازی ورته وی ته طلاقي وعليك 1000 دسه حال کې چې بتا باندې ب 1000 روپۍ یخ کړه شیخ کوي کني یو څه بیړم ورکوله کورې لکه ته طلاقي وعليك 1000 یو غلام ته وی انت حر وعليك 1000 امام سے وی خزه طلاق شوا پیسې بین لازمیږي غلام آزاد شو پیسې بین لازمیږي قبولی کې او کني کې دواړو دغه حکم دی خواني درنه کو خزه د خزه په صورت کې طلاق غلام آزاد قبولی کې او کني کې ورسېدلې به اصل څوک وي صاحبین وي ک قبولی کې خزه طلاق 1000 قبول کی غلام 1000 قبول کی سید به طلاق او عتاق واقع شي او که قبول نه کی به نه واقع کیږي پوهه نه شولې به امام سے وای که قبول کیو کنه کی بهر حل طلاق هم واقع شو عتاق هم واقع شو او پیسې هم نه لازمیږي او صاحبین وای که قبول کی علاوه طلاق عتاق واقع کیږي خو پیسې هم لازمیږي پیږي کنه او غنیخ کې نه غوړې سن چې کیسه دې ګډه وړې شي وګورئ لکه ولو قال لامرأة انت طالق وعليك 1000 تطلاقي دسی حال کې چې بتا ب 1000 روپۍ فقبلت او قال لعبده انت حر وعليك 1000 فقبل حکم اتق العبد لف نشر غیر مرتب ده وطلقت المرأة خذ طلاق شولا ولا شيء عليه ما عند ابي حنيفه رحمه الله بل سوى ورا وكذا اذا لم يقبل قبول نکم دغه لوبه ده کا تاسو کوم خپل انسان چې دناستو چې
وګورئ وقال صاحبین فرمای علی کل واحد منهم الالف البباری او لازمی کی خو شرط اور بسیدا قبلا شهر واحد څه کی قبول کی او که قبول نه کی نبه زر روپیم نه لازمی کی باری او باندې خو ور سره طلاق او طاقم نه لازمی کی الک اوري کنا واذا لم يقبل لا يقع الطلاق من واقع کیږي عتاقم نه واقع کیږي لهما دغه دلیل وورا ان هذا الكلام چې ده برګوره ودا کلام د معوذی د بار استعمالیږي او علیک الف د چا د بار استعمالیږي معوذی څه مطلب معوذی معنی دا ته طلاقی پایوز د ضرور پو کې دا معنی دا تازادی پایوز د ضرور پو کې دا معنی دا نو پایوز کې خو مقابل معنی قبل دل ضروری کنه له وخت سټ کیږي چې هغه قبول کی طلاق براشي عتاق براشي ور سره به عوضم لازم شي که قبول نه کی دا غو په قبل دو موقوف دي نو سره نه طلاق شته او نه عتاق شته او نه روپۍ لازمي نه پیږي به اصل کې دا کلام دی عوض د بار دلو بدی جوړ کړل څو کوئی صاحبین او د غیر بار مثالم بیانې یو سړي ته احمل هذا المتاع دا سامان ویسا ولک درهم د دې د سیمانه د لکه احمل هذا الطعام بدرهم او یو مطلب دی څو کوئی پوه نه شولې پی وګورئ لو ما دغه دلیل دا دی چې ان هذا الكلام چې یو استعمالو استعمالي ګل المعوذ د پاره فإن قولهم ذكر قول رب چې احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزله قولهم بدرهم امام سبو توایي ګوري چې ټول برو ګوري د چیل مې انسانان څوک چې دا ریکارډینګ اوري سمره باجینی دي هم دي برو ګوري باجانو لازم برابر قتل پکار دي ها کله کله دلان دي ګوري نور تاسو خو پوي کې منګک دن نه نشي کنه مګه کان خو باجین ریږي ارامه له خان نور کې خواغه منګک ولا خان نور کې کوم چیزی راځي او ته خوشاله مګه وزا او پښاو بس دن کې او پښاوزا دن کې او پښاوزا منګکا خو مداو کې منګک په دن نه لال شي باجګانو ته والا پته ولګي خجی کوم دې ته ورسېدلو امام سے وای دا وعليك ولك درهم چې ده کنه وعليك لیکن وعليك الف وما وعليك الف دا جمله تاسو د پته ده د مبتدا او خبر دي ښا مبتدا مؤخره خبر مقدم دا جمله تام ده امنګ نحوه کړي شي شو بده خبره معنی چې جمله چی کنه من حيث الجمله اچھا سره ربط مبد نه لري مستقل شي دیو جن چې کله سله واقع کیږي خبر واقع کیږي پلان واقع کیږي صفت واقع کیږي ضمیر به کې راوړي دا کیسه کو کنه چې ما قبل سره به جوړ شي برحال جمله من حيث الجمله مستقله اچھا سره ربط مبد نه نو څه مطلب شوه اته د کلیوانه دی نو به وې دي څه مطلب شو نو مطلب دا شو چې ګوې سړي دي سی ویلا انت طالق دایول انت حر دایول سره دا ولک وعليك الف وعليك الف دا ځان له کلام دی او انت طالق وانت حر دا څه ځان لده نو که انت طالقون کې خزه قبلی کني قبلی واقع شو طلاق انت حرون کې خاون غلام قبلی کني قبلی څه شو آزاد شو بیګی کنه او وعليك الف دا چې مستقل ورته وي ته مال زر روپے راکا هغه نه درکو نه لازمي چې څوک چاته وي اسلی ته زم چې ځکه نه یو کروڑ روپے راکا نه لازمي کیږي کنه پوهه نه شي بیا لکه وتوګورئ ها وله امام سيد دلیل لانه دا عليك الف چره دا جمله تامه فلا ترتبط بما قبله دا جمله تامه دا مرتبط نه د ما قبل سره الا بدلاله هل ربط ما قبل سره جوړیږي چې دلیل خو موجودی کنه ضمیر وغيرها اذ الاصل فيها ذاك اصل بجمله کې تامه جمله کې الاستقلال وی او دلته دلیل اشتره د ربط د پاره ولا دلاله نشتا ولی دلیل ولې نشته طلاق او د عتاق دې خب پیسو سره تعلق نشته لري عام طور طلاق او عتاق بغیر د پیسو پیږي به لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال نه جدا کیږي خنو هغه صورت سره څه کې ولګ درهم په منزلت به درهمین دی ویلو کنه نو وی ګوره یو بیا دا چې بیا کتاب ته هم چلګه دا کتاب در خرڅوم هو وعليك الف یا دا کتاب را دا سامان را دي زنانو منډي دوي سواليك الف اجاره کی او کې لکه او بیا اجاره کی کواليك الف راشي کنه نو ال لازمي کی به ولی بیا بغیر دی وځه او اجاره بغیر دی وځه ناراضي حالت دلیل موجود دی چې جمله تامه ما قبل سره مرتبطه ده پوهیږي کنه او طلاق او طاق کې وځ نه
نل ته دلیل برابر معنی نه دی موجود نو قیاس باندې کې پتن لګي زه خو به پوهیږم ته پوهیږي کوم دی بخلاف البيع والاجاره لانهما لا يوجدان دونه دنا موجودي کې بغیر د عوضنا پوهیږي کنه مخکې راځي ولو قال انت طالق لاشتري على 1000 لاني بالخيار او لانك بالخيار ثلاثه ايام فقبلت فالخيار باطل اذا كان للزوج وليس لك بروغر یو سری خزي ته ویل ته طلاقي على 1000 بزر روپۍ باندې ته طلاقي بزر روپۍ باندې خو ما ته بدري ورځي خيار وی او یا ته طلاقي بزر روپۍ خزي ته بدري ورځي خيار وی دوا اوس حکم سره امام صاحب رحم الله فرمایي چې چری خزي قبول کو نو بس طلاق به واقع شي به که خاون ځان له خياري خو د خيار باطل له واپس کولای نشي او که خزي ځان له خياري خو خزي ول ټیک د ماته به خيار وي به خيار وي به خيار ټیک دی پتن لګي پیږي کنه ته طلاق یې په 100 روپۍ زر په دې شرط چې درې ورځې ماته خيار نو موږ ویلو خزي که قبول کو طلاق واقع شو خو د خاون خيار باطل او کته طلاق یې بزر روپۍ تا ته بدر ورځې خيار وي خزي ته ویل هغه قبول کو نو اوس بدر ورځې خيار هغه ته یي دا څوک وي امام سی وي پوه نه شولې به خنو چې خزي ته خيار به حکم سره کدرې ورځې کې خيار اختیار کو چې ځان مثلا نه طلاقوم بس نه طلاقي او کوي ویل ځان طلاقو مزر به هم براشي ویږي به طلاق وشي او که غلی بعد شول به هم طلاق واقع کیږي او صاحبین وای چې دوړو صورتونه کې خيار باطل لې کسلی ځان له خياري خیم باطل لې او که خزي له خيار ور کړم څه دې پتو غره ولو قال انت طالق على 1000 على اني بالخيار او على انك بالخيار پیږي کنه به څورځي 3 ايام فقبلت خزي قبول کړلو نفل خيار باطل عليك خيار باطل وي بلاندې څه لري کړی والطلاق ویل کړي کنه طلاق بواقع ما تویل کنه خيار بچوي باطل به ویلک پس ورشه اذا كان للزوج چار بارو سړي د بارو به پس ورشه او خيار به جایز وي دکله اذا كان للمرأه نبه د خزي مسله لګه مخ کې بوزي فإن ردت الخيار في الثلاث کدرې ورځو کې خيار لري کو کنه او رد کو چې به ځان نه طلاقم زر په ځان نه لازمم ما تاسو ته ویلو دا کلام د سړي څه وسلغ وش طلاقم نه واقع کیږي پیږي بطل طلاق باطل شو وان لم ترد او کرد نه کړلو دا سی ورځې تیر شولې نه بس به طلاق درې طلاق به واقع شي په زمانه بزر روپۍ ولازم 1000 دا هم په لازم شي نه پیږي به هغه ورسېدلې کنه او صاحبین څه وي دوړو صورتونه کې کزان له خياري خي او که خزيله ور کړی خيار په طلاقونه کې نه چلیږي ها وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين فرمای الخيار باطل في الوجهين خيار باطل له دوړو وجو کې خنو دا خو خيار خو باطل شو درته طلاق سره بچو وي طلاق بهر حل لازم را لیکا طلاق څه شو امر علی په خزي 100 روپۍ مراله خيار معیار نشته خزي قبول کو کنه خزي څنګه قبول کو 100 روپۍ بزان راوست اور سره طلاق هم څه شو واقع شو ځان له خياري خي کې خزي له ورګړي خيارونه باطل والطلاق واقع عليها 1000 درهم والسؤال دا لک برګوري صاحبانو نه تاسو کو دا خيار ولي باطل جواب برګوري جی خيار د دې لپاره راضي چې او پر انعقاد وشي او بس ختم کی خيار دې لپاره راضي کنه خو نه درنه کو دا ان شاء الله به کې به وایو خيار شرط معنی د انعقاد به منګه قياس کې ویلو نو ورو سامي کې او خيار رؤيت چې هغه لزوم د هغه د انعقاد لرمانی نه وي انعقاد تبریدي تمامیت لرمانی وي او خيار چې تمامیت لرم نه معنی خو د سلري بس مزه ټیم کم دي ما ته لګ متوجه شي به خيار چې ده کنه دا انعقاد لرنی معنی شه مناقض شي به واپس ختم کی خيار دا کردار ور کوي د سړي ته ما ویلو بتا دا کتاب زخر سوما ما تدریر وز پوری خيار د دی ویل سیدا انعقاد به یو شولا چې ما سباله ویل نی خرڅو منو معنا دا شول چې انعقاد واپس ختم فسخه پویږي په راشي وس دا خو صغرا شولګه پویږي به نو انعقاد وشي غینه پس خيار فسخه کوي او طلاق چې وشولو کنه بده کې فسخ نه کیږي نو خيار
انعقاد لره معنی نه و څه مطلب طلاق منعقد شو انعقاد لره معنی نه کنه اوس خيار فایده دار چې وبس ختم کی نو بیا ختميږي بیا دا طلاق ده نه ختميږي دا عقد لازمه ده چې بس لا رااله نو بس رااله پوینه شوي په دلیل باندې څه وای ځکه خيار د چا د باروي للفسخ د باري بعد الانعقاد وي دا سنه د چې انعقاد لره معنی وي انعقاد نه منع کوي لا للمنع من الانعقاد دا نه چې د شرونه انعقاد لره معنی وي والتصرفان لا يحتملان الفسخ او طلاق او طلاق دواړه شي دي چې دا پر منعقد شول په خيار ته واپس فسخ کې فسخ نه قبلي لہذا خيار ختم من الجانبين د دواړو سره نه خزه ختمه ولې شونی سره لانه في جانبه يمين بروغوري سړی ولې نشي ځکه طلاق او عتاق چره په جانب د سړی کې یمین دی یمین عقد لازمي چې خلی نه وته بس لاړه ځکه په جانب د سړی کې یمین دی او په جانب د خزه کې شرط یمین دی مطلب چې ته قبول کې الب طلاقي نو طلاق د سړی په حق کې یمین دی کنه عتاق د سړی په حق کې څه دی یمین دی نو د خزه په حق کې دا طلاق چې دا شرط یمین دی یعنی څه مطلب شرط بالا پوره کیږي چې خزه ومني خزه څه کی نو نه یمین څو ختمولې شي او نه ولا څوک شرط ختمولې شي دا شان غلام یومني اني شي ختمولې بهم مرحل لانه دا خلع چې دا بجانب د سړي کې یمین دی خلع ما طلاق یاد او خلع یاد کوي بجانب د خزه کې شرط د یمین دی ولا ابي حنیفه رحم الله امام سے فرمای ان الخلع في جانبها بمنزله البيع اکبر وګوره امام سے وای خلع بجانب د خزه کې د سیده لکه بیا خزه پیسې د سلیله ورکی او خپل شی ته اخلي اته څه شو لکه د 1000 روپۍ درواله ازما شی به مارا خرڅ کا بیا شو لکه نه او بیا کې خيار چلیږي کنه چلیږي نه چې خزه له خيار ورکو ټیک ده هغه په حق کې دی او د سړي په حق کې بهر حال یمین دی نه که سړي ځان له خيار کې خودلو ټیک نه دی ځکه خيار په یمین کې نه چلیږي وګوره کم دی ولې به حنیفه رحم الله ان الخلع چې د بجانب د خزه کې به منزله البيع ده ابه بيع په منزلت ولې حتى يصح رجوعها ملي چې یو سړی ایجاب وکړي زه د معنی د کتاب خرڅو مالک د کتاب به 100 روپۍ در کوم دلانی دی ویل چې ما ته قبول ده او زه واپس به مچ بس نه خرڅوم دا ما حق دی خرید ویل کیږي خياري رجوع معتبر ده ښا بیا کې دا کوي دلته وګورئ خزي ویل خاون ته 100 روپۍ معنی ما سره خلع وکا خاون لا نعم نه دی کړي خزه واپس رجوع کوي کولې شي دا خبره دلیل شو چې دا چا په شان شو بیا په شان شو نه رسېږي تر دې چې سید رجوع د خزي بل وره کما د تویل چې لکه تا باندې تا کتاب به 100 روپۍ در خرڅوم نو حکم دار چې مجلس کې بدا وای ما ته قبول ده که مجلس بدل شو او به وای چې ټیک د ما ته قبول ده اوس کار نه کیږي ښا مجلس کې قبول چی ضروری ده د خياري مجلس ویل کیږي خياري قبول وته ویل کیږي هلکه پوهیږي کنه او دل تراشه چې خزي خاوند دی ویل چې 100 روپۍ بل در کما ما سره خو لوکا او خاوند مجلس بدل شو غینه بس وای ما در سره وکړه کار نه کیږي نو بدولګه دوله څه شو یو شنه پیږي په لاټو د څګوري چې نه پیږي لګا هله ګرسه کنه رسې نه بیا خو له دواړه څه شو یو شي شو ولا يتوقفوا او دا بیا چې دا نه د موقوف خلع على ما وراء المجلس چې مجلس ته بدل شي خلع د لقایمي در بیا بشاندا نو فيصح اشتراط الخيار کله چې د بیا بشان شول نو خيار به کې څه شو شرط خيار به کې ټیک شو فيه به خلع کې هر چې بجانب د سړي کې دی نه دا خلع اخو یمین دی څه دی او یمین کې دا کار د سړي قسم مو کې بس رجوع کولای شي نو سړی چې طلاق ورکړي رجوع کولای شي نو کده تخيار کې دي نو خيار کار نه ورکړي حتی لا يصح رجوعه ويتوقف على ما وراء المجلس وليس ما وراء المجلس معنی موقوف دی ښا خزي ته وای په 100 روپو طلاق کزان له ورکه او طلاق خزه مجلس بدل کې او به ما تقبل دم ټیک ده ولی دا خو د سړي د سیډه څو یمین دی یمین مجلس پورې خاص نه مجلس نه بس کې قبول کیم سیدات ولا خيار في الايمان لنډه دار چې کله سړي په حق یمین شو یمین کې خيارونه نه چلیږي او جانب د عبد فی العتاق کې مثل جانبها دا په مثل جانب د خزر څه مطلب که خص غلام له خيار ور کړو امام سے وای ټیک دی او که مولا ځان تبریخ او به ټیک نه دی پوه شولې به مثل جانبها فی الطلاق